بسم الله الرحمن الرحیم. د علم النحو د دروسو په سلسله کې دا زمونږه 5م نمبر درس دی. دې درس کې به مونږه د اسم دریم تقسیم ذکر کو او د اسم دریم تقسیم دی د عموم او د خصوص په اعتبار سره. نو د عموم او د خصوص په اعتبار سره د اسم دو قسمونه دي. یو قسم دی معرفه او دویم قسم دی نکره. معرفه دا هغه اسم ته وایي چې هغه په یو معین څیز باندې دلالت کوي، هغه خاص وي. مثلا زید، نو زید دا د یو خاص کس نوم دی. دغه شانتې عمر، بکر، خالد یا کم ضمایر دی هو، نو د هو نه اشاره یو خاص کس ته کیږي. یا انت، نو د انت نه هم اشاره یو خاص کس ته کیږي. یا زویم چې هذا کتابون، نو د هذا دا اسم اشاره ده او تدینه هم اشاره یو خاص چیز ته کیږي. نو خلاصه دا شوه چې معرفه هغه اسم ته وایي چې هغه په یو معین چیز باندې د دلالت کولو دپاره مقرر کړی شوی وي او وضع کړی شوی وي. دویم قسم دی نکره. نکره دا د معرفې الټ دی. نو نکره هغه اسم ته وایي چې هغه په یو معین چیز باندې دلالت نه کوي. لکه کتابون، نو کتابون دا یو خاص کتاب ته نه ویل کېږي، بلکې کم یو کتاب چې وي نو په هغې باندې دا کتاب دا دلالت کوي. که هغه د انګلیش کتاب وي، که د اردو کتاب وي، که د عربۍ کتاب وي، که د پښتو کتاب وي، په دې کتاب کېدو کې دا ټول دا مشترک دي. لہذا کتاب دا نکره ده. دغه شانتې که مونږ وایو چې انسان، نو انسان دا هم عام دی. دا زید تم شامل دی، دا عمر تم شامل دی، دا بکر تم شامل دی، دا خالد تم شامل دی. نو نکره هغه اسم ته وایي چې هغه په یو معین څیز باندې د دلالت کولو دپاره نه وضع کړی شوي. بیا په دې سلاید نمبر 151 باندې صاحب کتاب د معرفي قسمونه مختصرا ذکر کړي دي. ان شاء الله تعالی آینده دروسو کې به په دې باندې بیا تفصیلات دا برازي. خو چې کم ابتدایي طالب علم دی چې هغې ته کم از کم دونه یادوي چې د معرفي قسمونه دي او هغه دا دي چې هغې ته یې نومونه هم معلوم وي. او بیا د نکرې نه به مونږ معرفه څنګه جوړو، نو د هغې طریقه هم په دې کتاب کې صاحب کتاب ذکر کوي. نو چې دا بنیادي او ټوس خبرې دا زموږ په ذهن کې وي، ځکه چې د دې کم تفصیلات دي نو دا تفصیلات دا بیا په اخو نورو کتابونو کې راځي. په هدایت النحو کې هم راځي، په کافیه کې هم راځي، په شرح جامع کې هم راځي. خو د دې کتابونو بنیادي مقصد دا دی چې د نحوې کومې غټې غټې خبرې دي چې دا زمونږ او ستاسو په ذهنونو کې کینی، او که زمونږ د څوک تپوس وکړي نو چې مونږ ته دې په اسانۍ سره د هغې جواب ورکولی شو. او که بالفرض داسې الفاظ وي چې معرفه او نکره ګډ وډ وي نو چې په هغې کې مونږ معرفه او نکره په دې کې تمیز او جداوالی دا راوستی شو. نو که په یو طالب علم کې د دې کتاب د دې درس د اورېدلو نه وروستو دا استعداد و، نو هغه دې په دې خبره باندې پوه شي چې دی په ترقۍ باندې روان دی. او که چېرې دا صلاحیت پکې نه وي چې دا معرفه او نکره واحد تثنیه جمع یا مذکر مؤنث دا په خپل منځ کې جدا جدا کي، که دا استعداد پکې نه وي نو دی بیا دوباره دا دروس واوري چې څو پورې ته دې دا استعداد نه جوړ شوی نو دا دې مخ په وړاندې باندې نه ځي. نو د معرفي قسمونه دي. لومبی قسم دی اسماء مضمرات، یعنی کم ضمایر دي. ضمایر د ټول په ټوله باندې دا معرفه دي، خو که هغه د غایب ضمایر دي، که هغه د حاضر ضمایر دي، او که هغه د متکلم ضمایر دي. ان شاء الله تعالی
په دې باندې به هم تفصیلي بحث مخکې راځي. نو صاحب کتاب بیا 3 مثالونه ذکر کړي دي. هو دا دو غایب مثال له واحد مذکر غایب، هو معنی د اغا. دویم دی انت، انت دا دو واحد مذکر مخاطب ضمیر دی یعنی ته، او انتم تاسو ټول. نو هو دا معرفه دی، انتم معرفه دی، او انتم دا هم معرفه دی. تدین علاوه چې نور کم ضمایر دی نو دا ضمایر ټول په ټوله باندې معرفه دي، ځکه چې په دې ټولو کې تعین دی، دا د معین سیز دپاره وضع کړی شوي دي. د معرفي دویم قسم دی اسماء اشاره یا اسماء اشارات. اسماء اشارات هغه اسمونو ته وایي چې د هغې په ذریعه باندې مونږ نورو څیزونو ته اشاره کوو، لکه هذا کتاب. نو دا هذا اسم اشاره ده، په دې باندې مونږ نږدې څیز ته اشاره کوو، او په دې باندې هم انشاءالله تفصیلات دا را روان دي. دغه شانتې ذالک، ذالک معنی هغه کتاب، په هذا باندې نږدې څیز ته اشاره کیږي، او په ذالک په ذریعه باندې لرې څیز ته اشاره کیږي. نو څونه اسماء اشارات دي نو دا هم ټول معرفه دي. دریم قسم دی اسماء موصولات. اسماء موصولات دا هغه اسمونو ته وایي چې هغه د صلې نه بغیر د جملې جز دا نه جوړیږي. ان شاء الله تعالی په دې باندې هم تفصیلات را روان دي چې کله په دې باندې بحث راغی نو بیا به پرې موږ خبره کوو. خو دلته تاسو صرف دا خبره په ذهن کې کېږدئ چې اسماء موصولات دا هم د معرفې یو قسم دی، او ته دې 2 مثالونه ورکړي دي، یو الذي او بل من. د معرفې څلورم قسم دی عالم. د عالم نه مراد نمونه دي، د انسانانو دا کم نمونه دي، یا د خاص زناورو کم نمونه دي، یا د ښارونو او د کلو کم نمونه دي، د وطنونو کم نمونه دي. نو دا ټول معرفه دي، لکه پاکستان دا معرفه دی، زید دا معرفه دی، یا پېښور دا معرفه دی. نو چې څونه اعلام دي، څونه نمونه دي، نو دا ټول معرفه دي. دا 2 مثالونه ورکړي دي، الله او محمد صلی الله علیه وسلم. نو دا دواړه معرفي دي. ولې معرفي دي؟ ځکه چې دا اعلام دي. د معرفي 5م قسم دی منادا. د منادا معنی ده چې کم کس ته آواز کړی شوی، لکه زه وایم چې یا زیدو، نو د یا حرف ندا په ذریعه باندې ما زید ته آواز وکړو، نو دا زید دا منادا ده. یا ابراهیمو، نو دا ابراهیم منادا ده، ځکه چې دې ته آواز کړی شوی دی. نو چې کومه منادا ده نو دغه منادا دا هم معرفه وي. لکه مثالونه ورکړي دي، یا الله او یا عمر. نو الله او عمر دا دواړه معرفه دي، ځکه چې دا منادا دي، په یا حرف ندا په ذریعه باندې دې ته آواز کړی شوی دی. او تدین علاوه دا اعلام هم دي. 6 نمبر معرف باللام، جیسے الف لام کے ذریعے معرفہ بنایا گیا ہو. د معرفی یو قسم دا دی چې یو لفظ په اصل کې نکره وي، خو په دې نکرې باندې چې مونږه الف لام داخل کو نو بیا دغه نکره دا په معرفې سره بدل شي، نو دې ته معرف باللام وایي. یعنی د الف لام په ذریعه باندې چې د یو اسم نه معرفه جوړه کړی شي نو دې ته معرف باللام وایي. لکه مثال ورکړی دی الرجل، نو اوس د الرجل نه یو خاص کس طرف ته اشاره ده. رجل خو عامو، په هغې کې تم شامل وي، زم شامل وم، زید، عمر، بکر، خالد، څونه چې سړي دي ټول په رجل کې شامل وو. لیکن کله چې په رجل باندې الف لام داخل شو نو اوس د الرجل نه یو خاص کس طرف ته اشاره ده. لہذا چې په کم اسم باندې الف لام داخل وي نو دغه اسم دا به هم معرفه وي. اور معرفی وہ قسم دادے کوئی نکرہ جب کسی معرفہ کی طرف مضاف ہو، یو اسم نکرہ دے خود دی نکری اضافت مونگا اوکو معرفی طرف دا، نو دا کما نکرہ دا نو دا بهم بیا معرفه وی.
ځکه چې مخکې په دې کې عموم او د اضافت د وجې نه په دې کې خصوص پیدا شو. مثلا کتابه داغه کتاب، نو کتاب دا نکره دی. مخکې مونږ ویل چې دا هر قسمه کتاب ته وایي، خو دلته د دې کتاب اضافت شوی دی د معرفي په قسمونو کې اسم ضمیر طرف ته. نو وسو دا کتاب دا نکره نه دی بلکې دا معرفه دی، ځکه چې په دې کې وسو خصوص پیدا شو، معنی دا د هغه کتاب. نو مخکې کتاب عام د هر چا کتاب ته شاملو، خو چې کله مونږ ته دې اضافت د ها ضمیر ته وکړو نو اوس په دې کې خصوص پیدا شو، هغه کم اشتراک پکې، کم عموم پکې، نو هغه عموم دا دې ختم شو. یا مونږ وایو چې کتاب زیدین د زید کتاب، نو مخکې کتاب نکره و، خو چې کله مونږ ته دې اضافت زید طرف ته وکړو نو اوس کتاب د نکرې په ځای باندې معرفه شو. نو مونږ د معرفي د اوه قسمونه ذکر کړل. نمبر 1 اسماء مضمرات، نمبر 2 اسماء اشارات، نمبر 3 اسماء موصولات، نمبر 4 علم، نمبر 5 منادا، نمبر 6 معرب باللام، او نمبر 7 هغه نکره چې د هغې اضافت دا معرفي طرف ته وکړی شي. و سلائڈ نمبر 152 معرفه اور نکره کی پہچان. نو یو طرف ته معرفه ده او بل طرف ته نکره ده. نو د نکرې نه به معرفه څنګه جوړوي؟ نو دغه ټول مثالونه دا په دې کې ذکر دي. نو لومبی به مونږ نکره وایو، بیا به معرفه وایو. نو لومبی مثال دی قلمون. نو اوس قلم دا نکره دی ځکه چې دا عام دی، په یو خاص چیز باندې دلالت نه کوي، بلکې څونه قلمونه دي نو ټولو قلمونو ته د قلم دا لفظ شامل دی. خو چې اوس مونږ ته د اضافت وکړو زید طرف ته، قلمو زیدین، لہذا اوس دا قلم دا معرفه شو. زید معرفه دی. زید ولی معرفه دی؟ ځکه چې دا علم دی، او دا قلم مخکې نکره و، خو چې کله مونږ ته د اضافت زید طرف ته وکړو نو دا قلم دا اوس معرفه شو. مسجدون دا نکره دی، خو چې په دې باندې مونږ الف لام داخل کو نو دا معرفه شو. مسجدون نکره او المسجد دا معرفه دی. اوس د المسجد نه یو خاص جماعت دا ته مراد دی. دریم مثال دی کتابون دا نکره دی، خو چې کله د کتاب اضافت مونږ د معرفي په قسمونو کې ضمیر طرف ته وکړو نو اوس به دا کتاب دا معرفه وي، لکه څنګه چې په دې مثال کې دی کتابي زما کتاب. نو مخکې کتاب عامو، خو چې کله مونږ د کتاب اضافت د متکلم ضمیر طرف ته وکړو نو اوس کتاب خاص شو او معرفه شو. څلورم نمبر مثال دی ماء اوبو. نو دا نکره دی، خو چې کله مونږ ته د اضافت معرب باللام اسم طرف ته وکړو ماء البئر نو اوس دا نکره دا معرفه شو. نو ماء البئر د کوی اوبو، نو مخکې ماء کې عمومو او په ماء البئر کې خصوص راغی چې زما د اوبو نه کمې اوبه مراد دي، د کوی اوبه مو ته مراد دي، د چینی اوبه مې ته مراد نه دي، د باران اوبه مې ته مراد نه دي، د واورې اوبه مې ته مراد نه دي، بلکې کمې اوبه ته مراد دي، د کوی اوبه. پنځم مثال دی ساکنون. نو دا نکره دی ځکه چې اوسیدونکی، نو دا د پاکستان اوسیدونکی هم کېدی شي، د لاهور هم کېدی شي، د دیر هم کېدی شي، د پېښور هم کېدی شي او د دهلي هم کېدی شي. خو چې کله مونږ داسې ویل چې ساکنو دهلي نو اوس دا ساکن دا معرفه دی ځکه چې د دې اضافت شوی دی معرب باللام اسم طرف ته. شپږم مثال دی رجل. نو دا نکره دی او چې کله مونږ په دې باندې یا حرف ندا داخل کړ چې یا رجلو نو اوس رجل دا معرفه دی ځکه چې مخکې رجل عام چې زم چې سړی 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 نو دا هر یو کس ته شامل دی، او چې زم چې یا رجل ای الکا نو په دې ای سره مونږ ته دې کس تعین وکړو چې زما په دې سړو کې مراد دا پلانکې سړی دی. وم نمبر مثال دی تلمیزو. نو دا نکره ده او التلمیزو معرفه ده. اتم نمبر دعاء نکره ده او الدعاء معرفه ده. نهم نمبر رسول دا نکره ده او الرسول دا معرفه ده. لسم نمبر ظلم دا نکره ده او الظلم دا معرفه ده. نو تلمیز دعاء رسول او ظلم کله چې په دې باندې موږ الف لام داخل کو نو دا معرفه شو. یو لسم نمبر غلام. نو دا نکره ده د هر چا غلام ته شاملو، او چې کله موږ ته د اضافت ضمیر طرف ته وکړو
نو دا اوس معرفه شو. غلامه داغه غلام. 12 نمبر عبد نو دا نکره ده او کله چې په دې باندې الف لام داخل شو العبد نو دا معرفه شو. स्लाइड नंबर 153 درجه ذیل الفاظ کو معرفه بنائیے. نو په دې کالم نمبر 1 کې د نکری الفاظ ور کړی دي او مو تداوی چې تاسو ته دینا معرفه جوړ کړئ او دوا پخپل صاحب کتاب حل کړي هم دي. قلم نو القلم نو الف لام په داخل کړی دي نو د نکرینا معرفه جوړه شو. دویم مثال فرس دا نکره ده اس خو چې کله ته د اضافت معرفي طرف ته وکړو د معرفي په قسمونو کې ضمیر د عالم طرف ته نو د فرس نه دا اوس معرفه جوړه شو. فرس زید د زید اس. نو چې کله مونږه د نور کم الفاظ دي چې کله مونږه د نکرې نه معرفه جوړو نو اسانه طریقه دا ده چې یا به مونږه الف لام داخل کو یا به مونږه د هغې اضافت نوم طرف ته وکړو عالم طرف ته یا ضمیر طرف ته یا اسم اشاره طرف ته او یا به مونږه په دې نکرې باندې یا حرف ندا داخله کو نو د نکرې نه به معرفه جوړه شي. لکه کتاب دا نکره ده اوس مونږ وایو کتاب زید نو دا معرفه شو. یا کتابه کتابک نو دا معرفه ده. بیت کور نو اوس مونږ ته دینه معرفه جوړو نو بیت زید د زید کور یا بیتک ستا کور یا بیت الله بیت الله شریف نو دا بیا معرفه شو. یدن یدی زما لاس یدک ستا لاس یدو زید د زید لاس نو دا معرفه شو. او رجل نو الرجل دا معرفه شو. یا رجل نو دا هم معرفه شو. او عبد عبد الله یا العبد نو په دې طریقه باندې مونږه ته دې نکرې نه معرفه جوړو. راځو مونږه سلائڈ نمبر 154 لا نکرہ کا جملوں میں استعمال د لاندې اته جملې ورکړې دي او په دې کې د نکرې الفاظ دي دا په جملو کې استعمال شوي دي. مونږ ته دې تعین کوو. د لومړۍ جمله ده ذهب رجل فی السوق چې سړی بازار ته لاړ یا په بازار کې لاړ نو په دې جمله کې دا رجلون دا نکره دی ځکه چې د معرفې په قسمونو کې یو قسم هم نشته دی پکې. نو معنی دا ده چې یو سړی په بازار کې لاړ یا یو سړی بازار ته لاړ. دویم مثال دی علی ابصارهم غشاوة چې تدوی په دې سترګو باندې به پردې وي نو کم غشاوة لفظ دی نو دا نکره ده د هر قسمه پردې ته شامل ده. دریم مثال دی سلام علی نوح چې په نوح علیه السلام باندې دی سلامتیا وي نو دې کې دا سلامون دا نکره ده ځکه چې د معرفې په قسمونو کې یو قسم هم لري نه ضمیر دی نه اسم اشاره ده نه اسم موصول دی نه علم دی وغیره وغیره. او کم نوح لفظ دی نو نوح معرفه دی ځکه چې دا علم دی. سلورم مثال دی رأیت شیخا فی المدینه چې ما یو بوډا یا ما یو لوی عالم دا په مدینه کې په ښار کې ولید نو شیخا دا نکره دی ځکه چې دا یو خاص کس ته مراد نه دی بلکې ما یو بوډا ولید نو کم بوډا ولید یا ما یو شیخ ولید نو کم شیخ ولید لہذا دا شیخا په دې کې عموم دی لہذا دا نکره ده. پنځم مثال ورکړی دی سأل سائلون یو سوال کوون کې سوال وکړو نو په دې کې دا سائلون دا نکره دی. شپږم مثال دی لهم جنات تدوی دپاره به باغونه وي نو جناتون دا نکره دی. اووم نمبر نصرت سائلا چې ما د سوال کوونکي مدد وکړو نو په دې کې دا سائلن دا نکره ده. اتم نمبر کتب رجلون یو سړي لیکل وکړل نو رجلون دا نکره دی. راځو مونږه سلائڈ نمبر 155 درجه ذیل الفاظ کو نکره بنائیے. د معرفي الفاظ ورکړي دي و تاسو ته دینا نکره جوړه کړئ نو دا لومبي دوی په خپل حل کړی دی. قلم زید د زید قلم
نو وسو دا قلم دا معرفه ده او چې کله اوس دا موږ د اضافت نه کټ کو نو دا به نکره شي. لہذا قلم زیدین کې قلم معرفه ده او قلم ځان له دا نکره ده. المسجد دا معرفه ده اوس چې د دې نه موږ الف لام درې کو نو دا به نکره شي. نو المسجد معرفه ده او مسجدون دا نکره ده. کتابی په دې مثال کې دا کتاب دا معرفه ده ځکه چې د دې اضافت څه ته شوی دی ضمیر طرف ته شوی دی. خو چې کله موږ د دې د ضمیر نه د اضافت ختم کو نو کتاب دا به نکره شي. نو کتابی معرفه ده او کتابون دا نکره ده. څلورم نمبر ماء البئر نو په دې کې دا ما دا معرفه ده ځکه چې د دې اضافت شوی دی البئر طرف ته. خو ته دې نه چې اوس موږ الف لام د البئر لرې کو او ماء ځان لشو نو ماء دا نکره شوه. پنځم نمبر ساکن الدهلی دا معرفه ده خو ساکنون د اضافت نه بغیر دا نکره ده. یا رجلو دا معرفه ده ځکه چې په دې دا منادا ده خو چې یا حرف ندا ته موږ درې کو نو رجلون بیا نکره ده. التلمیذ دا معرفه ده ځکه چې دا معرب باللام دی خو چې الف لام ته موږ ختم کو نو تلمیذون دا نکره ده. او اتم نمبر رسول الله کې دا رسول دا معرفه ده ځکه چې د اضافت الله طرف ته شوی دی. او که د دې نه موږ د اضافت ختم کو صرف رسول شو نو دا نکره شوه ځکه چې اوس رسول دا عام شو. राजू मूंगा स्लाइड नंबर 156 ला معرفہ کا جملوں میں استعمال دا لاندې جملې ورکړې دي و جملې دي نو په دې کې هغه الفاظ راوړي دي چې کومه معرفي دي نو موږ به ان شاء الله تعالی ته دې تعین کوو. الحمدلله نو په دې جمله کې دا الحمد دا معرفه ده ځکه چې په دې باندې الف لام داخل شوی دی. او لله کې دا الله دا هم معرفه ده ځکه چې دا د معرفي په قسمونو کې علم ده. دویم مثال دی مالک یوم الدین. مالک یوم الدین نو په دې کې دا مالک دا هم معرفه ده یوم هم معرفه ده او الدین دا هم معرفه ده. الدین معرفه کېدل خو واضح دي ځکه چې په دې باندې الف لام داخل دی. او یوم دا خو نکره ده خو چونکې ته دې اضافت څه ته شوی دی معرفه طرف ته لہذا دا یوم دا هم معرفه ده. او بیا دا مالک ته دې اضافت هم یوم طرف ته شوی دی او یوم چونکې معرفه ده لہذا دا مالک دا هم معرفه ده. دریم مثال دی الدین یسرون چې دین آسان دی نو په دې کې دا الدین دا معرفه ده ځکه چې په دې باندې الف لام دا داخل دی. څلورم نمبر الدین النصیحة نو په دې کې دا دواړه الدین او النصیحة دواړه معرفي دي ځکه چې په دې باندې الف لام دا داخل دی. پنځم نمبر الحم والموت نو په دې کې هم دا دواړه معرفي دي ځکه چې په دې باندې الف لام داخل دی. شپږم نمبر محمد رسول الله نو محمد معرفه ده ځکه چې دا علم دی او رسول الله کې دا رسول دا هم معرفه ده ځکه چې د دې اضافت عالم طرف ته شوی دی او الله دا خو د دې معرفه کېدل خو واضح دی ځکه چې دا عالم دی. اووم نمبر الصلاة عماد الدین. الصلاة دا معرفه ده ځکه چې په دې باندې الف لام داخل دی او عماد الدین دا هم معرفه ده ځکه چې د عماد اضافت معرب باللام اسم طرف ته شوی دی. بیا د دې سبق اخرنی سلائیڈ دی سلائیڈ نمبر 157 معرفه اور نکره تلاش کیجیے. دا لاندې الفاظ ورکړي دي چې تاسو په دې کې معرفه او نکره دا جدا جدا کوي دا تلاش کوي. نو دا یو په خپل ورکړي دي القارعه دا معرفه ده او قلم دا نکره ده. بیا لاندې مثالونه دي لیلۃ القدر نو دا معرفه ده ځکه چې د لیلۃ اضافت څه شوی دی معرب باللام اسم طرف ته. دویم مثال کتاب محمود دا هم معرفه ده ځکه چې د کتاب اضافت شوی دی علم طرف ته. نمبر 3 هذا کتابنا هذا دا هم معرفه ده ځکه چې دا د معرفه په قسمونو کې اسم اشاره ده او کتابونه کې د کتاب هم معرفه دی ځکه چې د دې اضافت څه شوی دی نا ضمیر متکلم طرف ته. بل مثال دی کتاب هذا نو په دې کې د کتاب معرفه دی
ځکه چې د کتاب اضافت شوی دی اسم اشاره طرف ته. او مونږ دا ویلو چې کله د نکرې اضافت د معرفې په قسمونو کې یو قسم طرف ته وشي نو دغه نکره دا به معرفه کیږي. صراط الذین، نو په دې کې دا صراط دا معرفه دی ځکه چې د دې اضافت شوی دی د معرفې په قسمونو کې اسم موصول طرف ته. الذین دا اسم موصول دی. مندیل زید، د زید رومال، نو دلته د مندیل دا معرفه دی ځکه چې د دې اضافت شوی دی د معرفې په قسمونو کې عالم طرف ته. رجلون دا نکره دی ځکه چې د دې معنی نه الف لام داخل دی، نه په حرف ندا داخل ده او نه د دې اضافت شوی دی. ساعة الرجل، د سړي غړی، نو په دې کې دا ساعه دا معرفه دی ځکه چې د دې اضافت او معرب باللام طرف ته شوی دی. او یا جبالو کې دا جبال دا معرفه دی ځکه چې په دې باندې یا حرف ندا داخل شوی ده. او بقوتن کې دا قوتن دا نکره دی. او الصلاة عماد الدین دا هم معرفه دی. الصلاة باندې خو الف لام داخل شوی دی او عماد الدین کې د عماد اضافت شوی دی معرب باللام اسم طرف ته.